اسم د لو نه کړ خو غل بنیم بالکل ما د چاوي د ملک مشر دی نو که ګړی واغسته نو څه ستا د حلقې د یو پیسې د یو ټکې به زه ذمهوار یم چېرې مفتي فصیح الله صاحب درته وایي چې زه چیرمین جوړېږم پسته کرسۍ مې خوښه ده نو دې پستې کرسۍ ته بیا رسوئ که نه انشاءالله ماشاءالله ما به دې کې وایي نه مولا ډپټي کمیشنر نه منم اسسټنټ کمیشنر یې نه منم ډپارټمنټ انچارج یې نه منم منسټر یې نه منم مولانا دا خلک مونږ په هر څه حالت کې مني ښه په پیراډو غټو ټیرونو والا ګاډي کې نه برداشت نو په غټو ټیرونو په ګاډي کې به برداشت کوو که نه انشاءالله زما مقصد د غټو ټیرونو دا دی چې خپل قومي مشران به جوړوو که نه انشاءالله بس خبره راغونډوم په دې خبره باندې انشاءالله تاسو به دا علما تش لاس نه لګئ زما سم وعده ده که نه انشاءالله زه د دیر د تالاش سیمې بچی یم اول ته یو دوه پرشونه دي مطلب پولونه پې نه جوړ خوړ چې راوځي خامخا څوک وژني د ټولو دور پې تېر شوی دی د ټولو زما عمر هم چې څومره دی نو د 50 کالو نه خو پې خبره اورېدلې چې څوک پې پول نه جوړوي چې د قوم بچي د مرګ نه د دغه حادثو نه بچي نن مې داسې واورېده چې د زړې پګړۍ یو بچی دی مفتي اسد محمود هغه تلې ابتدا کوي دا پولونو سبحان الله قومي مشر به مولا جوړوئ څوک به جوړوئ ما بل ورځ په یو اهم ځای کې خبره وکړې وایي که اسم د لو نه کړه خو غل بنیم بالکل اسم ونه کړه خو غل بنیم که ما د نه ایس ونه کړه خو ستا پیسه د ټکس به نه خورم دا مې راته وعده ده زه به کرپشن نه کوم د قیامت په ورځ به درته ښکاره کوم ستا د حلقې د یو پیسې د یو ټکې به زه ذمهوار یم سبحان الله نو مولا کمی به شی کولی شو ګوره دا غل نه څه شي غل ما د چاوي د ملک مشر دی نو که ګړی واغسته نو څه ما ورته یې ملګريه دا د مشر نه بیا د ګړی والي موږ ورته څه نه وایو سعودي دی ولو ټول هر څه ورکړي زموږ پسې اعتراض شته نه جي خو چې کله دی مشر نو بیا پې اعتراض کوو وایي ولې دلیل دا خلک اوس دلیل ډېر غواړي نو ما عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو ځای ته ولېږو وایي ټیکس راوړه د هغه ځای نه مال راوړه چې کله هلته لاړو نو هغه وله څه پرتوغاښ او شیشې څه څیزونه ورته ګفټ کړه چې کله هغه مال مولانا صاحب وایي کېښودو نو هغه څیزونه یې ته بیل کېښودو وایي دا تحفې دي چې ما ته هغه خلکو راکړي دي عمر رضی الله تعالی عنه ته وایي چې کله ته وزیر نه یې بیا یې تحفې درکړي بیا یې ترې اخله دا بیت المال کې کېده سبحان چرته کېده بیت المال کې نو ته د وزیر اعظم نه یې که نه تا د خلک ټوله دنیا درکړي مولا ته اعتراض نشته خو زما د قوم د خزانې نه به ګړۍ نه چې یو یاخته هم نانې دا د قوم دي نو په هر حال الله رب العزت دی مونږ علماء کرامو ته د دین د حقیقي صحیح ترجمانۍ توفیق استقامت راکړي د دین چې څومره شعبې دي الله دې مونږ ته د مدینې منورې د آقا په هغه سټایل او انداز کې د دې د خدمت استقامت راکړي الله رب العزت دا مدارس دا مساجد دقه شان آباد لري الله دې ستاسو د مینه د دې علماو سره نوره سیوا کړي الله هم په کور باندې عالم فاضل مفتی او شیخ الحدیث جوړ کا او زه به یو دعا وکړم کله مولانا ته نه قاریږه الله هم زموږ نه مخکې جنت ته بوځي سبحان الله الله هم زموږ نه وړاندې که جنت ته الله یې باندې خپل رحمتونه راوړئ دغه شان حفاظ 13 ناظره خوا 6 حفظ والا 2 ترجمې والا دلته آبیاري وشوه دا تخم کرلی شوی اوله کې به هم تاسو خوشحالي کړې وه نن یې میوه ونیوله بیا هم پې تاسو خوشحالي کوئ انشاءالله دا خوشبوداره خوندوره میوه به مونږ تاسو ته ستاسو د بچو د ناظره خوا او د حافظ په صورت کې د جوړولو په صورت کې تاسو دا تحفه کوو مفتي صاحب زما نه مخکې وي 1 لاک په ټول پاکستان کې خو یا ساتئ مفتي صاحب په دې خبره کې زه لږه تشریح کوم دا 1 لاک هغه حافظان دي چې د وفاق امتحان یې ورکړی دی کومو چې نه دی ورکړی هغه پکې
شمار نه دي نو زه زیاته مبالغه نه کوم خو زما قوي امید دی چې دا دیوبندیان ډېر تیره دي دا ډېر تکړه دي دا د الله په نزد مقبوله خلک دی دوی به دا څیز د 2 لکو نه اړېلی دوی به دا د 2 لکو نه اړېلی نو راولئ مدرسو ته خپل بچي موږ به د تحفه کوو د خیر موږ به درته حافظ قاري عالم جوړو ستاسو د جنت د تلو ذریعه به جوړېږي سم چې وي الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي سم مسنګ شوی نوجوانان ناست کېږي چې د دوی د طبیعت نه یو خبره داسې لږ اور لګېدلي او انګلیش کې څه وایي مایند کړي نو ډونټ مایند ځکه ډونټ مایند چې زه میلمه یم ستاسو نو د میلمه په وجه باندې ډونټ مایند او الله مو بخه الله دې زموږ د ټولو حافظ او ناصر شي